حقونو ده د هغې پروا یې پسې ونه کړه ده داسې قرباني دغې خلکو ورکړې ده دا دین چې ما او تا ته رسېدلی دا د تورې د شرنګ د لاندې راغلی دی دا په اینو په میدان کې ما او تا ته حواله شوی دی ما او تا ته حواله شو اخره زمانه کې د مسلمان حال دا راورسېدو چې د خپل پیغمبر نوم ولم قدر ته نه ورځي سیرت خو یې لا پرېږده سیرت خو لا پرېږده چې دا 5 میاشتې سیرت موږ بیان کو د ربیع الاول شریف نه شروع شوی تر رجب د ختمېدو ول دی 5 میاشتې سیرت نبی اسلام بیان کو دا خو لا غټه خبره ده د خپل پیغمبر هغه نوم ورته هم نه ورځي چې د نوم خپل څه شی دی دا د مسلمان حال دی په اخره زمانه کې الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا اسلامي تاریخ دې د پاره بیانول شي چې موږ د خپل اسلام وپیژنو چې مخکې بده کې څه تیر شوی دي دا د اټکل موت ته نه راغله چې پلار کله پیدا شو پلار ته وای بچی لا اله الا الله دا دې منت بالله شو آیت الکرسی شو دا د مدرسه شو دا د سینې راغله دا داسې د سختونو را تیر وته دین دی داسې د قربانونو را تیر وته دین دی دا قرباني بغواړي په هر ډګر باندې په دې نږدې وخت کې درته مثال پېښ کوم دا خو ما 1400 کال مخکینه تاریخ ویل کنه د افغانستان څومره یو فقیر ملک ته یو غریب ملک ته د څومره ملکونو سره جنگونه وکول په روسي راغی روسي په جنگ وکړو څومره وخت وشو داغه هغه چې کوم دی بس مات ورکړه په شکست باندې مجبور وکړه تختید هغه هم سپر پاور طاقت وکړه بیا څو وخت یې راځه چې سپر پاور طاقت امریکا ور باندې رااله اتلس یا شل کال اوس چې کوم دی وجنګیدل نن ما ته په خپل سترګو باندې ګورو چې هغه لاړه شکست یو خړ ماته وخړه حق اسلام د افغانستان کې نن بیا چې کوم دی ظلم دی او سره مسلمان ټیټ نه کا مسلمان دا د سر ټټول والا نه دی الته چې امارت اسلامي په نوم باندې یو قانون دی اسلام پکې ذلیږي هر چا خپل حق ملاويږي دنیا ورته حیرانه ده شل کال په جنگ تیر شوی دی د شل کال د جنگ نو ورسته اوس مې بل زواور دی وای د یو گاډي جوړ کړي افغانستان والا چې په تمامه دنیا کې نشته د سې گاډي نمائش ته پاره چې کم دی راځي زما پاکستان په 1947 کې آزاد شوی دی او آباد شوی دی تنه نه پورې د دې څومره وخت شو څه شی وکړه کومه کارنامه وکړه دا اټمی ملک دی دا طریقې یافته ملک دی دې کې د اسلام قانون نشته دی کم چې مشران دي ټول غلط دی او ناخیره پورې غلط دي چې هر یو دی غلط چې هر یو د دین سره نه لګي صرف په نوم باندې کلمه ده او بیا ته مخامخ قران پرو کې قران کې وایا قل هو الله احد قل هو الله احد هغه بیا غلط دی دا په سملای کې ناس ته دا به زما لپاره قانون جوړي دا به ماته دین برابرای زب بدور پسې پلانې زنده‌باد پلانې مرده‌باد اے عوامو تپوس پدر نه کیږي چې چا دې زنده‌باد ویلې ده دا یو غټ محشر بلګيږي په میدان کې بدر نه تپوس کیږي دا زنده‌باد ناره وال د چا د پاره پکارو چې طالب پلانې د پاره وستا د پاره څه کړی دا سه خانانونو ته کې خیشم په منبر باندې نمونه غستل مناسب نه دي چې اویا تیا کال په کې پخپل تیر کړی د دین په نوم باندې اویا تیا کال په کې زوی تیر کړی دي اویا تیا کال په کې نوسی تیر کړی اسلام د پاره څه کار کړی دی ته وخایي دا د دې لپاره درته وایم چې اسلام په دې طریقو نه راځي چې جمهوریت دی راځي ووټ ورکوي چې اسلام راځي جمهوریت نظام دا مغربي نظام دی مغربي نظام ته اسلام راوستل نه غواړي دا غلامي ده د الله بندگانو توس وټونه ورکا وټونه باندې کوم ته اسلام نارو لګو پاکستان کې اسلام نافذ شو هغه قانون چې کم دی بدل شو د ټول د اسلام مطابق ته ګوره چې تفرید ورته کړه افغانستان ولې پرې خو افغانستان ځکه پرې خو غچا چې د نه پرې خو د شل کال ور سره جنگ وکړو شل کال ور سره جنگ وکړو دا جنگ نو ورستو ته خدای پاک شکست ورکو په مجبورۍ باندې او تخدیدو هغه ارسه پرې خو د څومره نقصان وکړ ځان سید مسلمانانو په کوم شي دي نه وایو چې مسلمان بشید شي ما ته ویل چې دا خو جنگ دی په جنگ کې خدا کیږي او مسلمان چې شهید شنو د چرته لاړ د کم ځای شو کافر چې مردار شه د کم ځای شو اسلام قرباني واړي دا قرباني به ورکه د اسلام مالیار به تازه کیږي د بخون راوړي او کدا سر بچ ساتو یره چې دا سر می بچ وساتل خیر ده کړي بل پکې سر کې خو دې هیڅ خبره نشته ده او چې زما دا سر بچ وساتل شي داسې انبيو حالات په درته بیان کوم ان شاء الله وخت بیان وخت چې کوم دی وفا وکړه وخت مو پوره شوی دی په ونه کې د خپل قوم نه پټیږي فنا اخلي د ونه ډډ دی دا قومیان پسې راځي دومره ظالمان دي چې د ونه په سر باندې وتارک دي دا ونه په دوزه باندې میان باندې غوسي پیغمبر سر تر رسیږي خو د ونه نه تختی نه د الله د رضا لپاره د الله د دین د بلندۍ لپاره سر ته ار رسیږي خطر رسیږي په منځ باندې دوه ټوټې کېږي خو دین پرې دینه سر بچ ساتي نه چې سر بچ ساته مو دین ته نقصان ورسي سر نه په تیر وځي
دا چې بچ ساتو دا غرض در سره بیا چې قبر مسله نه کی عرض مې دا او خود دغه غزا دا د صرف د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک د شهادت هغه واقعا تاسو ته بیان کړه. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای وې زما تر په دې غزا کې شهید شوی نو دې چا نه پیژاندو په د باندې او بیا گزارونه د توري شي او بیا گزارونه چې په توري په وجود باندې ولګي په څلور 15 فوټه باندې باندې تما ته فکر کوا دا خو چې کوم نه چې بیا برته والے دي وې چا نه پیژاندو چې دا څوک دی زما ترور راوړاندې شولا د حضرت د انس بن مالک وې زما د تر خورو زما ترور شولا دا راوړاندې شولا یا خپل ورور ته چې ودرې دل دې ګوتو نه او پیژاند چې دا زما ورور دی یې ګوتو نه او پیژاند تر ته فکر کوي چې دا به څومره زخمونه په باندې شي د ډېر صحابه کرام مورخین لیکي چې د دیو د حالات د ډېرو زخمونو د لاس او د ډېرو پرهرونو د لاس پیژنګلوم د چا باندې کېده اې به کې بلیدل نه چې مخکې زور زمزمه مرګ دی او بیا د نبی له صلوات و سلام چې کوم غاخونه مبارکان شهیدان کېږي ان شاء الله واقعات ته بیان کو بیا کو وخت چرته کې وفار سره وکړه دا چې سختی د اسلام لپاره په تاریخ کې پرته ده هغه سختی زما واستانه غواړي موږ ټول نرمي ده اوس پراشو صرف هغه خپل ایمان هغه مظاهره له ایمان امتحان غستول لکه جنگ کوډه غټه خبره ده توري ته ودرېدل تا خو ډېر زیاته غټه ګرانه خبره زما واستاده لپاره او چې د سحر د امونځي کنه بل یخنۍ کې ته مثال پېښ کوم دي تراتل او د بستر لړاول د ناسي دا جهاد ګران دی که آسان دی توري په مقابله کې ولا جهاد څنګه وي ها آسان دی کولای شو هیڅ نه شو کولای دا سیده زموږ حالات یې نشته دي زموږ سره سوچ نشته دي فکر نشته دي دنیا کې موږ دې لپاره فائدہ چې خورا اوس کا او دا کېږي بیا جو ابل لفظ سره نشم ویلا تاسو ته معلوم دی دې لپاره فائدہ دې لپاره نه فائدہ د الله بندا څه مقصد د لپاره فائدہ دی څه غرض د لپاره فائدہ دی هغه غرض او مقصد ما او تا په خپل دنیا کارو کسب کې ګرځول دي زموږ د لپاره دنیا دینوم دی هر څه شی دی او اسلام یا د غنوم مبارک فرمای مشکات شریف د کتاب الفتن روایت ده په اخیره زمانہ کې با د اسلام سے کم دی لا يبقى من الاسلام الا رسمه د اسلام به باقی پاتې نشي مګر رسم او رواج به پاتې شي رسم څه ته ویل کیږي رسم زموږ استاد د عادت ته ویل کیږي عادت لکه څنګه عادت اول د منځنه ابتدا ځکه چې دا زموږ 15 وخت مونږ دی کنه زموږ د عبادت په نظر کومګه 14 کو کور کې الله ته دا متوجي شو دا جړاو کړی چې یا الله ستاسو رضا د لپاره جمعه ته ځم یا الله ستاسو یې نو ورځم د جمعه کې ودرېږم تا ته سجده لګوم ما او تا خو اکثر د دې لپاره راځو چې کم پکې مونږ راځو چې الله نرسمو بیا په پلانې جمعه ته منځل نه راځي وګورو پیراغه او چې رام چې نه مې کې چې غوړې زرا غلې مازری می والا پټ رجستر کې مینو مولي کا غوړې راغلم په اول نمبر باندې ولاړې دا ټول مخلوق کفار را لګا یا چې په مانزه باندې دل نه ودرېږو دا کم سوچونه وکړو کو دا کم فکرونه وکړو دنیا نه تمام پکې تیروزو دنیا پر څلور رکعات مونږ کې مونږه ټوله کتلې د خونه وترې دا مونږ د عبادت د الله لپاره فکر او پیراغه کرانه ده دا زموږ حال دی دا زموږ عادت شو کنه شو هغه خلک ورته مونږ کوم مونږ نقل کوم بیا عادت رانیږي وای کنه وای ایو اکه عادت شوی مې او فلاني ټیم مې عادت دا عادت ګرځیدل دا عبادت او دغه عادت رسم او رواج وي اعظم استاد چې کوم له مثال په تور باندې غم خادي کې وګوره کم افعال چې د نیکۍ په بنیاد باندې کول پکار دي سلف صالحین موږ تاسو سره خو دي موږ دا کارو کوو پلانې او بیا وي کدا دیونه کو موږ دا خو چې کوم داونه کو رسم او رواج څخه نشه عادت څخه نشه مبارک ذکر فرمایي چې لا يبقى من الاسلام الا رسمه په اخر زمانه کې د اسلام بس صرف رسم پاتې شي رسم او رواج وي کومونس کې رسم دی کروجه د رسم دی کې عبادت کې رسم دی کدا تقریر د جمعې ده بالکل دا رسم او رواج په بنیاد موتا غسته اوس یو نیمه غنټه ورځنه ناسې دی مې رباني مې برباني ځان ته وکړې مړه چې خطبه کې کله ټیم شي بس برا کو شمه دا د مسلمان حل شو د اخیری زمانه ته ما ته دا وای ته په دین د کم ځای نزد کې د الله مسلمانه اې د الله بندا ته دین زده کول په کم ځای کې کې تا ته کم مقاده ته ما ته خو خای کنده په 30 غنټه ژوندۍ کې اچھا وخت کې ته یو ټیم راشي نیمه غنټه زیات نه یاره 10 ټیم ته ورزم چې سید الله اکبر پکې ورزم د خطبه پکې وانه ورمړه شته پکې یاران زماره سي خطبه په موږ زیاته ګرانه ده د ششته غره د ټول ارز واضح دي دا غدنه څه کول کې د منبر من اثر کته شي ولا کې دا کوي را کو شو
خدای دې په موږ باندې رحم وکړي دا زموږ حالات دي کنه او بیا مبارک فرمای د قران کریم به صرف تش نوم پاتې شي قران کریم به تش نومي پای کې باب لبیا زموږ ستا حقیقت نه قران کریم د تدبر کتاب دی موږ الله تعالی د تدبر او تفکر لپاره راغړی دی په دې کې موږ ته سوې ته خلق کولاو کنه تاسو سره سو ادا کړي اوس چې ما او تا ودرېګو یا الله ستا عبادت کو یا الله ستا نه مدد غواړم یا الله ما ته هدایت وکړي ته په پوهیږي موږ سوال کوم تصور کې دا راځي نه وسلم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد نه لکه دې تفکر کوا صحابه حالات لګاوره بس ټیم پوره دی خبرم په دغه ځای باندې ختموم حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی رحمت الله تعالی علیه ابن عمر زمو په حالاتو کې لیکي چې کله د آیت کریمه په مانځ کې تلاوت کوو دي تراور سره چې وایزانو قرا فی الناقور د دې معنی دا چې کله فش پهلې کې فکو والے شي د ډاري پړاري کې کم د سوچ اغزي تلاړ تصور اغزي تلاړ شي ورځ میدان بلګيږي د ازمک اسمان بورانيږي دغه تصور تلاړ د الله تعالی غیر په توارش او خشیت پر راغې په محراب کې را اولیدا صحابه کرام کور ته ویړو یو هفته صحابه کرام چې کوم د کور ته تاسو ته کور کې پروت پاسې دي بختیار کاکی رحمت الله علیه د الله ولی تر شعر بزرګ انسان د په حالاتو کې سیرت کی مطالعه کول د باندې الله تبارک تعالی د قران کریم تلاوت په ټیم کې د یو حالات توری شو د شعر به د الله طرف نه رااله درې ورځې د په جذب حال کې پروت په سلام مزبور پات شو ان لله و انا الیه راجعون الله تعالی دې موږ تاسو ته د خبرو عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علیه الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین